بسیټ منسټر نه بسیټ د علاقې یو عزیز یو قریب یو د دې وطن سړی نو څه به دا غم موږ ګاډي لیکن دا بیا جلا خبره ده چې ستاسو څنګه فیصله یې موږ هغه فیصله درته خو وشو طریقه یې چې څه ته فیصله کوي نو سړی ټول جذبات نه له وښه کار په کار اسمه واخو هر څه چې وي هغه په هوش کې وي هغه تسلي کې وي نقصان مو سوی دی مزید څه کول څه به کوي هغه نور څه په جذبات کو نو ماجي صاحب زه درته تسلي درته ووایم ما خبرې بالکل زه تاورم وړ مورد هم سردار نسیم د تاسو د مکاسې دی سره راغه مخکې د مکې سوي دي موږ مالداریان ولې میش په ولا په ټکانو ولې د دې لپاره ته یو आवाज نه کوي موږ د علاقې غنور څوک سره زموږ خلک د غرو کې پراته دي د سلسل کالو جوګیانې درول دي هلته کې اوس هغه یې وسرځلي مالداریان یې نه لکوي نن دا زما ورور دی که دا زما ورور اخري دی زه به پرېږدم که دا زما ورور نن د اخري دی دا مو دوی لور بخښلی دي دا زما ورور دا زما عزیز زینګله دا دواړه زما ورونه دي که دا نن د اخري مړي دي میجر زمان صاحب دا درې شهیدان سوي دي که دا نن د اخري مړي دي خو زه منمه زه یې ور بخښم لیکن تر څو پورې به موږ ناست تر څو پورې به موږ د خپل لاشونه پورته کوو تر څو پورې به موږ د خپلو خلکو غوښې راټولوو تر څو پورې دا خلک اخر څه کار کوي دلته چې ناست دوی کوي څه زما د وطن پیسې هم دوی لوټي زما د وطن وسایل هم دوی لوټي پر هغه سربره په خپله ماین پیټ کې بیا ور خلکو ورواستوي دلته مزه خطره ده بیا چې هغه ورسي بیا پټ پټان د هغې خوا زموږ د ډي سي انتظامیه ورته وایي چې ورشه ته ورشه دا ځای کې دی ولې ورته وایي د دې قاتل ډي سي دی د حکومت دی دغه اف سي کمانډنټ دی د ارمي کمانډنټ دی دا ګرده د دوی قاتلان دا اوله واقعه نه ده زموږ خلک ته هر ورځ ګرده شپه ګولې غورځي دوی د مسله چې شته ته ګرده شپه په کلو کې ګولې غورځي په ذمهداریانو کې غورځي که دا زما دا خلکو دا 3-4 کسان نن جنازې اخري دي میجر زمان څه ګناه کړې کښنې زامنې دا بل زما وراره زما تربور دی کښنې زامنې زما ورور ځوان دوی نن دواړه د دې دپاره به دا خلک کله نه راوځي دا حوصله به موږ کله کوو زما قاتلان ته که نن دا زموږ دا 3 کسان وځي سبا تا وزن که نن ته د خلکو سره نه ودرېدې د علاقې په سربرۍ سبا تا هم وزن بیا به دا ورځ ته ته مې یاسې زه کاش د خلکو په مابین یا چې زما قاتل معلوم وي زه که سره تر لمن لاندې یا تر زبه لاندې خبره نه کوم زما قاتل معلوم دی په کم نیت دی ناست دی او کم ډیوټي د سرکار دی که د سکیورټي په نیت ناست دی د کم سکیورټي خلکو ته کوي دغه خلک په ازار ای برای لکلی نه وت ما ورور ټول مال اف سي وروله اف سي مخ ته کاغه هغه لکلی نه راوځي اجي صاحب زلتا چوله دی بیلې د صاحب دلته د پښتنو کو شپېته لنډر پر دغه ناس دی په کیمپ کې ناس دي د سکیورټي په نوم باندې ضرور لوي د ته په ګرد شپه په دغه غره کې په دوی بیلې پر نامه باندې خلک سره جنګ بیا پر دغه لار باندې ماشه پارون دلار ماشام ګرد شپه ته ساعت بیا رال بیا کلی ګولې نسته ګولې برته په کلی ټولې بیا ورځي او ټټرم پر دغه لار درسوي دی درې ور د ګاډي تر رسو کې بیا په ګرمه کې بیا دلته بم چار اوټ شي دا پلانټیر دغه دی ماینز دی موږ د هر سړی معلوم دی هر څوک معلوم دی زیارت یې ګرد اوس هلته ډي سي مخامخ ورته ناست دی دغه د مخامخ ګرد بازار سدل کوي دا اف سي هلته څه دپاره ناسته ده دا ډي پي او هلته څه دپاره ناسته چې ګرد بازار سدل کوي د زرنج یو د مڼې خلک ورځي هغه علاقه چې دا خلک ورونه مړوي خلک سره جلا کوي دا د انتظامیت څه دپاره ناسته دا انتظامیت څه دپاره ناسته بیا په کوز کې ټینک ته درولی دی غره ته دغه ګولې نیولکي دي په هزاره دغه لیز کې د هغو ډېره د ویشتل کې د 3 کسان هلته زخمیان کړي دا څه دپاره غره ته د ګرده شپه د دا ګرده علاقه شاره کې راونیسي تر د مانګې پورې وغرو ته ګولې باندې کړي دي دونې اصلي او دونې قدر تا سره ستا ته ټکان کولی ګرده شپه نه کشنی په کور کې خوب کولی شي نه څوک له آرام پیدا کولی نو بیا تاسې د دونې قدر دغه اکټیو نو بیا دا مین څنګه دلته کښې شو دا تا ولې نه ولي دا ګولې تا ولې نه ولي دا منځ باندې ته ولې نه برابر که دا څلور لیبي ته په مخه کې کېږي لیبي سپورټ ډېرې دغه دی ټرېننګ والا دی که ته نو ته به په مخه تلې ستا ګاډۍ به په مخه دوی به په تا پیسې و
چې اول منځ ته وولی وای تا ولې نه کوي تا د خلق د خپل علاقو د بې دخله کوي تا د پیرغۍ په پکنیک پوینټ باندې قبضه وکړه تا په انا ولک باندې قبضه وکړه تا چې د ډیچې په نوم باندې تر زرغونه غره پورې ګرځه علاقه قبضه کړه تا باندې د کولې د رایلټي بنده شوله ته راپورته شولې د بیلې په نوم باندې په شاره کې ناست و خلکو ته وایي چې منځ ونر ته وایي راوړه به ته دلته کښېنه هارون یم ټلنور نمبر او یو د افغانستان نمبر ټلنور نمبر د لیو ټیکدار ټلیفون سره وکړو زما ډیمانډ فرق د ټلنور نمبر د چا دی اول نه ټریس کوي په شاره کې بازار کې ناست دی په پونګه کې ناست دی دی ول د سګورګ د ګولې لري چې د ګرځ په ټکان کې هغه په مخه نه دی د لیویز والا چې پیسې د لاس ګولې ورکړي دي هغه ګرځ په دغه د شګر ګرځي ګورم دغه یو ډیماند دی یو خبره بل حل نشته زموږ د ګرد علاقې د یوې د یکړ د ما نه دی چې زما ورور مړ دی یا زما تربور مړ دی ما د ګرد علاقې دغه ډیماند دی سی اف سی چې چیرې د خړ پتلون تللی دی هلته بدامني راغلې ده هلته مړي شوي د علاقې خلک مړي دی نه مري د علاقې خلک در په دره سوي دي د په دې هېڅ نه کړي چې دلیا دغه ورمړ ګټ کړی دی دی به له دغه ځایه وځي د دغه اف سی په نیمه شپه یې وګرځه غره ته ګولۍ نیولګي دي په بلوچستان های کورټ کې ما درخواست ورکړی بلوچستان های کورټ به چې سیکرټري ته ویلي دي و ډي سي ته مې تحریر ورکړي دي کوم دغه یې کړی ډي سي دا پوښتنه دې کړې ده چې تا د نظامي خو تا ته به رسپانس جواب دی تا به پوښتنه دې کوله چې تا د خلکو درخواست درکړی دی چې دا نیمه شپه ګرځه شپه د ټکان کوي تا د دې پوښتنه دوی وکړه ولې کوي کوم ریزن دی کومه وجه ده چې ته ګرځ شپه غره ته په خالي غره کې ګولې نیولګي بیا هغه سرچ لایټ غورځي په اسمان کې غورځي د ډرون ګرځي پر علاقه ډرون ګرځي دلته څه شي دي ډرون ګرځي د چادرو د چاندیواري دغه تقدس هم په عمله کوي خبره دا ده موږ هم له تاسو بې امیده یو هم له پټه خبر په موږ کې نشته تا زما د علاقې دپاره یو شی نه دی کړی زما هر څه شی چې دی زما تحفظ دی تا ما له تحفظ نه دی راکړی زه اوس له تاسو څه مطالبه وکړم دلته داسې زما په علاقه کې زما له تحفظ نه دی تاسو څه مطالبه وکړم یو مطالبه له تاسو نشته چې دغه افسیر تا له د نظامي نه پابنده شي دا علاقه دا ګرځي دا شور دا روډونه بنده چې دا خلک احتجاج کوي دا هړتالونه کوي تا دغه اف سي کمانډر دا پوښتنه وکړه دا ټکان څه نه کوي دا کیپټن عدنان چې راغلی دی له دغه له وجې هر ورځ دا ټکان شروع دی ولې پوښتنه نه ځي کوي ولې پوښتنه نه ځي کوي دا ټکان څه نه کوي دا جرأت خو تا پیدا کوو چې تا به پوښتنه ځي کولی چې ته یې نه ځې کولی موږ ډېر کمزوري یو موږ ډېر کمزوري خو دا کمزوري خو کولی شم دا یې روډ خو بندولی شم بله د دغه شي ضمانت به راکوې چې دا شیان به له دغه ځایه وځي که د دغه شي ضمانت راکولی شې سر په سترګو مو قبول که د دغه شي ضمانت نه شې راکولی بس مهرباني وکړه موږ پر دغه حال پرېږده تا چې دا 3 کاله موږ دغه تره اګنور ساتلي یو نور به هم دا 2 کاله خدای تلي دغه تره مو پرېږده که مړېدلو که پاتېدلو که دا په وس پرېږده د دغه شي شورټي راکړه دا به له دغه کیمپ به له دغه ځای باره شي چې هغه یې په تلویز باندې ساتې بیا ته ناست دپاره ته ناست دپاره یې چې ته 80 کسان ناست دي 4 دانې لویز مري او هغه جنګ کېږي ګرځه شپه هغه ګولیان پر ختمه شي او تا سره دون ډېر ګولۍ دي چې ګرځه شپه ته ټکان کوې او ته په مخله نه وروځې بیا مړي پراته دي خلک مړي ټوټې راټولوي ته پر مړو پر عاجزانو باندې ټکان کوې دلته ګولۍ لرې ته په خره نه خېځې د دغه شي ضمانت زه له تا ته غواړم که ضمانت راکولی شې رایه کړه که دا رالیکولی شې رایه کړه بل موږ تازه بس بیا کورودانۍ ویو موږ پر دغه حال پرېږده موږ نوره یو مطالبه تازه نه لرو بل تازه یو شی نه که د ښه په وس ده ښه د په نیت کې را سره ده عاجزي را سره کوې دغه د علاقې د نمایندګۍ په حیثیت ته درجې نو دا خلک پوښتنه که د په وس پره دي که ستا په وس نه دي پره دغه عالم را شریکه ستا په وس نه دي پره
د هغه عالم را شریکه بیا موږ تاسو خو کم از کم ګیله خو زیاره ده دا سړی خو بیا هم ایمانداره دی بیا هم ایمانداره دی بیا هم کور ودان سرالی خپل حقیقت کې راته وایي زما په وس نه دي پوره دا د زورورو دغه دي نمایندګان دي دا زما په وس نه دي دونی که دا حقیقت خو راته وایي دونی حقیقت خو که د په وس پوره دي راځه بار یې که نه سي راځه بر کړی شورټي راکړي دا راځه بر که نه سي برولی بس ستا کور ودان موږ هم به سر په قطار نه راته وویلم موږ به سر په خلاص کړو دونی که در موږ به سر هغه په اشاره به سر خلاص کړو چې واقع ستا تر وس تره ده په دغه به موږ په خپل سر خلاص کړو ستا تر وس تره ده دا ستا په وس نه ده پوره دا ستا تر وس تره ضروري ده چې ستا تر وس تره شوله بس دغه تره موږ دغه تره پرېږدو که سزداوي خلکو هو د سزداوي خلکو احتجاج په خپل هغه ترې ناست هغه احتجاج باندې یو رزلټ راغلی موږ یو نماینده نه لرو بس موږ دا تصور کوو یو نماینده نه لرو موږ احتجاج کوو په احتجاج د علاقې خلک غریبان ګرد ناست موږ په دغه باندې موږ خپل احتجاج کا رنګ راوړو رابطو کې موږ به مړه موږ به مړه موږ نه سیاست سره کوو نه د سیاسي نه موږ نه له تاسو سره سیاست کوو نه له تاسو سیاسي مجلس غواړو نه له تاسو سره سیاسي اختلاف نه سیاسي مجلس د غواړو سره تر باسو باندې بس کور د ودان زموږ عزیز و قریب الله د راوله زموږ تر کښېنې زموږ عزیز یې زموږ قریب یې پاتې څو راپېژه سي ده بس ټیک دی بس ستا کور ودان بس را سره کښېنه زموږ عزیز یې قریب مې بس کور د ودان بس و دغه وایست ما حاجي صاحب له زیارت دیم خط مې زه بازار کې خود سب انسپکټر یم زیارت کې ډي پی او افیس کې سید سر زه همیشه ځم زما د یو نیمه میاشت کېږي ما په دا زیارت اف سی چک پوسټ باندې بار بار درې ما خپل تعارف ورته کړی دی چې زه کالو خان پانیزی د زرنج یم زموږ د سر سړی ولاړی میجر زمان د دغه الټان د سر سړی ولاړی سر ستا په ګورنمنټ کې ستا په سنجاوي کې شپږ کسان شهیدان سو سر دا ولې وسو دا خو زموږ د سرکاري ادارې سر دا خو زموږ تحفظ کولی شي صحیح ده سر خیرات سیکشن ما درې ولې ما درې ما درته دا نام ورته ویلی عزیزانو تاسو را پلار خبر کوم شناخت کو سکم کوم دا د زیارت انتظامیه ناسو ډي سي ناسو ډي پی او ناسو ایچ سی ناسو ته چی څه بار ناسو ورته وایي کړي وایم دا بازار ستل کېده دا خلک مړه ده د دغه ډي سي د چا پوښتنه وکړه چې ستا د دفتر نه کړکېږي ستا د دفتر نه کړکېږي زمان هوټل ښکاره کوي څنګه وسدل څو دغه ډي سي د تا پوښتنه وکړه تا دغه ډي سي د پوښتنه وکړه ستا د کړکېږي دی ته کتل هغه ور لګېده خو یو ټلیفون ډي پی او ته بابا یو راسه وایي ټکارو راسه انځوګستس دا خو صرف پلانینګ دا اوس د علاقه د شهر دوه کال لمخه تا شهر ته نوټس ورکړی دا شهر خالي کا خلکو غوښ نه پر دغه کې پر ونیو تر راپورټ خلک په ور په دغه جنجال کې سر واچو دا انتظامیه که دغه دپاره ده چې د خلکو تحفظ کولی شي خو ټیک ده موږ د لوکل زموږ کورو ته ځي زموږ عزتو ته ځي سر ته خو زموږ نماینده موږ له تا د ډېر لوی امید دی سر نن دم ستا خپل کور دې سنځاوي ستا خپل کور دې سنځاوي ډرون پر علاقه نه ګرځوي ډرون څه شي ستا په د خیر چاته یو عزت ته ناخوس دغه ناموس دې زمانه څخه ته نن نه پر ګورنمنټ باندې سار تا مړي سار دی مړي ګرده مړي نو سر دا یو خاص په منه سر دا اف سی به ته ختمې له دې علاقې نه هغې علاقې او دا مسله به سر په اسمبلي کې راپورته په زیارت کې یو اف آی آر نو د ګرد بلوچستان کې ویلې دا واحد ضلع داسې یو اف آی آر نه دی کټ شوی ډي پي او ویل ته دغه بیکاره نشته نن په زیارت کې بازارونه سوځل کېږي چې اف سی رااله پر بازار سوځل کېږي ګلستان د خلکو سره جنګونه 300 کسان سره مړه کړل هغه بازار که په قطعه کې ګوله کې نشد کې بازار چا نه وسازه دا ګرد بازار چې وسوځل څو د یو سازش تحت وسوځل څو دا وسوځل څو د انتظامیه وسازه دا اف سی وسازه چا چې نوټس ورکړی چې دا بازار خالی که هغه وسازه اجنور محمد صاحب الله د راوله ته زموږ یو عزیز یې قریب مو یې دا نمایندګي مجلس په ګسه له دغه زه د باندې کو موږ ولس په دغه علاقه کې سره پراته یو سنځاوي ده زیارت دی ارنایي ده شارګه دی مڼه ده دا 3 ویلي دي
په دغه علاقه کې موږ پراته یو د غریبۍ زندگی مو کوله یو ذمہداري به مو کوله یو د چا به یو الجګی وو د یو چا به یو سوی میژ وي وزې به وي دا زموږ ته ورسو زموږ ته زندگی ول ورور نن ورځ طالب هم ان شاء الله درځي ته ول زموږ د علاقې نمائندګۍ ورور پر تا خلکو اعتماد کړی دی مشتمنو پر دا مجلس یو مجلس مو پر دغه انکار نشته ورور ته راسه په زردالو کې زما کور دی د شپې خوب سړی قسم دی کړی